اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے زامنو د یعقوب علیہ السلام یاد کہتا سو نعمتی الذی نعمت زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما انعام کړی د پتا سو باندې وانی فضلتکم او ما غورواله در کړی تاسو تعالی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه. دې بنی اسرائیل ته الله په خپل زمانه کې غورواله ور کړو. واتقون ويریکه تاسو یو من دا غور دینه لا تجزی نفس چې نه بشی لري کول یو نفس عن نفس د بل نفسنا شیئا فشید عذاب ولا يقبل منها عدل او نه بشي قبل د دینه د نفسنا عدل نصو بدلا سفیدیا ولا تنفعها شفاعه او نفبن ورکی دغه انسان ته شفاعه سفارش د زور ولا هم ينصرون او نه بردی مدد کولی. وای دی وتعالى ابراهيم رب او کله چې امتحان کو په ابراهيم عليه السلام رب د اوس عظمت شان د ابراهيم عليه السلام الله دلته بیانې ځکه چې نبی کریم عليه السلام د په اولاد کې دی. دته وی هغه صداقت د رسول او اثبات د رسالت. کله چې امتحان وکړ په ابراهيم عليه السلام باندې رب ددو بکلمات په یوسو احکام سره فاتمهن نو پوره کړ هغه لرا. قال الله وتو فرمایل انی جاعلک ذو غرزون کې امتدار لناس د پاره د خلکو امامن پیشوا مقتدا. قال نو وی ابراهيم عليه السلام من ذریتی زما د اولاد د هم پیشوایان جوړ کا مقتدایان جوړ کا. قال الله فرمایل لا ینالو نرسیږي عهد الظالمین وعداد نبوت زما ظالمانو ته. کستا په اولاد کې څوک کافری نو هغه د خدا وعده زما نه رسی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او کله چې وګرځو موږ بیت الله شریف مثابة للناس زید رجوع د پاره د خلکو و امن او زید امن. نو بیت الله شریف دا زید رجوع د خلکو د خلق ورته دی توبه پکې وباسي زید امن دی زید ثوابم دی زید بدلو مصابه زید رجوع او زید ثوابونو. واتخذوا انسیتا من مقام ابراهیم مقام ابراهیم لرا مصلا زید مانزو چې طواف خلقو کی د عمره یا په حج کې نو 2 رکعات بیا مقام ابراهیم سره کوي. قال د زین بیا چې حرم کې کم ځای کوي نو انت کې 2 رکعات نفل. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل وعهدنا امرنا من امركو ابراهيم عليه السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا ان طهر بیتیا دا چې جوړ کې تاسو کور زما دا وخت دا کور جوړ شوی خو نو ته طهر جوړ کې تاسو دواړه جوړ کې بیتیا کور زما له طوایفینا د پاره طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو ورکع السجود د پاره د رکوع کوونکو او د پاره د سجدي کوونکو. وایس قال ابراهیم او کله چې ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا اے رب زما وګرځه دا بلدن خار دا زه خار جوړ کی آمنن خار د امن ورزق اهلو او ورکت اوسیدون کور دی خارتا من الثمرات داغه میوونه. نو مراد ته ټول رزقونه دي میوه هم دي انور غریم دي. من آمن منهم اغذو کی ایمان لري د دوینا بالله په الله باندې ول یوم الاخر پر ورځ د قیامت. قال نو وی ورته الله جل جلاله ومن کفر او هغه څوک چې کفر وکړي فومتعه قليلا نو زبا سامان د ژوند ورکم هغه ته قليلا خلګ بس دنیا بینو ثم اضطره او بیا براکا گم دلرا یعنی بوبا گم دلرا الى عذاب النار عذاب د اورتا وبئس المصير اور ډیر نا کار زید ورتلو ددو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او کله چې پورته کول ابراهيم عليه السلام اوچتول ابراهيم عليه السلام القواعد بنیادونه من البيت د بیت الله شریف واسماعیل او اسماعیل عليه السلام وسرهم ابراهيم عليه السلام مقام ابراهيم کې یو ګټه را پای کې د ابراهيم عليه السلام د
پو هغه نشانات دي دې ته مقام ابراهیم او اسماعیل علیہ السلام سره داسې و لکه څنګه چې ګیل کار سره مزدور کار کوي. ربنا نو ګټه به ورکوله او چې هغه وخت سره مساله سوه خټه و هر څه چو نو هغه به ولم ورکو. ربنا تقبل منا او دعاګانې کولې اے رب زمونږه تقبل کې زمونږ دا عمل انک بشک ته انت السمیع العلیم ته اوریدونکې خبرداري. ربنا یا رب زمونږه وجعلنا مسلمین وګرځئ مونږ لرا حکم منونکي لک ستا دپاره ومن ذریتنا د اولاد زمونږ امة مسلمة لک یو ټولګې یو امت حکم منونکي ستا دپاره وارنا مناسکنا وښیې مونږ ته هغه احکام د حج زمونږ وتب علینا او قبول او توبه قبوله کې او رجود رحمتو کې علینا په مونږ باندې دغه دا سره ګناه کار خو نو چې توبه تیستا وتب علینا او رجود رحمتو کی علینا په مونږ باندې انکا بشکتو انت التواب انو ته مهربان ته رجوع کوونکې پر رحمت خپل سره الرحیم او مهربان. ربنا ای رب زمونږ وبعث فیهم راولېږي په دوی کې رسولا یو پیغمبر عظیم الشان منهم د دوی نه دې عربونه یتلو علیهم چې لولي علیهم په دې باندې آیاتک آیاتونه ستا ویعلمهم الکتاب او خی دیته کتاب والحکمت او هغه سنت اعمال خپل. د حکمت نه مراد دلته کې هغه احادیث د پیغمبر علیه السلام دي سنت طریقې خپلې ویزکیهم او پاک کی دی او پاکی دی لره د کفر او د شرک نه. انک بشکت انت العزیز الحکیم ته زور او پوها. نو بس الله دا دعاګانې قبول کړې ټولې نو